بسم الله الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ زمنګ زړه غواړي چې د شام د ځمکې چې کوم کې فلسطین واقع دی د دې څه فضیلت بیان کو او دا اسرائیل قوم دا سوګو اول مسلمانان خو امدغه وو خو چې کله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دین نه انکار وکړ د عیسی موسی علیہ السلام دینم اونم منلو نو بیا الله ذلیل او خوار کړه د دوی باره کې به سو خبرې کوي او بیا اخره کې دې باره کې به خبره کوي چې يهوديان دا د مسلمانانو دوست نشي کېدلی صرف يهوديان نه ور سره مشرکین کافران ټول دا د قرآن فیصله ده دا د احادیثو فیصله ده دا د امت د اجماع فیصله ده چې هیڅ کلم یو یهودی سړی د مسلمان دوست نشي کېدلی عزیزانو د ابراهیم علیه السلام دو بچیو یو اسحاق علیه السلام یو اسماعیل علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ شریف کے پات شو واقع متاسو طویل دا سرد مور علت پات شو رشتیم بیا علتو شو نبی علیہ السلام ہم داغی پر نسل کی پیدا شو اسحاق علیہ السلام داد ابراہیم علیہ السلام زیو پشام کیوں دا اغین پیدا شو یعقوب علیہ السلام دا لقب اسرائیل دا یعقوب علیہ السلام لقب اسرا عبد تویلے کیگی بندہ تویلے کیگی ایل دا پا عبرانی جبہ کی دا اللہ نمدہ اسرائیل یعنی دا اللہ بندہ دا یعقوب علیہ السلام لقب اسم مشہور اسرائیل مانا دا اللہ بندگان اسحاق علیہ السلام زوی یعقوب علیہ السلام شو دوی په شام کی پاتی کېدل د یعقوب علیہ السلام 12 بچیو یو پکې یوسف علیہ السلام هغه واقع مونږ بیان کړی چې یوسف علیہ السلام مصر کې څنګه بادشاہ شو نو چې کله هغه مصر تلاړو دا ټول بنی اسرائیل دا ټول فیملی دا ټول خلک مصر تلاړه دا د شام نه لاړل مصر ته ولی چې علتا یوسف د یعقوب علیہ السلام زوی بادشاہ شو دا ټول علتا لاړه بیا سو وخت کې د مصر یو بادشاہ راغلی چې هغه ته فرعون ویل کیږي دا یاد ساتئ فرعون د مصر هر یو بادشاہ لقب دی خو هغه وخت کې هغه و چې کوم ټول بنی اسرائیل د خپل غلامان ک ولید نامه و ټول د خپل غلامان ک نو دا اسرائیل بنی اسرائیل چې کوم قوم د یعقوب علیہ السلام چې کوم اولادو دا التا د فرعون په غالب راغې دا ټول خپل غلامان جوړ ک سمود پس الله پاک دی غلامین آزاد کړ او دا اسرائیل چې کوم قوم دا آزاد شو د فرعون د غلامین موسی علیہ السلام زمانہ وا موسی علیہ السلام چې کله وکتل چې منګه دا اسرائیل چې کوم قوم دا آزاد شو د فرعون نه آزاد شو فرعون اللہ غرق کو پا سمندر کی ڈوب کو نخپل قوم تیویل یا قومی اے زما قوما ادخلو داخل شئی بیت المقدس تلتی کتب لکم اغا کور چا اغا مقدس تے اغا زی چا اغا مقدس تے اغا زیل داخل شئی اغا مقدس دے کم یو اغا مقدس دے شامو موسیٰ علیہ السلام ورطو فرمائل اے زما قوما دی مقدس زیتا واپس شئی چې خپل ازمکم دا د بنی اسرائیل ازمکه وا خدایات ساتي دا هغه بنی اسرائیل چې کوم د موسی علیہ السلام دین منلو ولی چې د موسی علیہ السلام دین کې د نبی علیہ السلام دینو موسی علیہ السلام په دین کې داو چې آخري پیغمبر برازي پاغي باندې ایمان وروړي دا هغه بنی اسرائیل نه دي دا کافران دي
ولې دوی د موسی علیه السلام د دین نه انکار کړی دی ځکه چې د موسی علیه السلام په دین کې د نبی علیه السلام د پیغمبرۍ حقانیت دی چې دا پیغمبر دی دوی نبی علیه السلام پیغمبر نه مني نو دا ځمکه د شام دا د دوی نه ده د شام ځمکه د دوی نه ده موسی علیه السلام چې کوم یهودیانو ته ویلو یا قوم ادخلوا المقدسة التي كتب لكم چې کوم ځمکه ستاسو په نصیب کې لیکل شوي یعنی بیت المقدس هلته داخل شي نو هغه یهودیانو چې د موسی علیه السلام دین هم منلو او بیا د موسی علیه السلام په دین کې د نبی علیه السلام رسالت هغه هم منلو بهر حال دا ځمکه ډیره مقدسه ده ولی موسی علیہ السلام و یا قوم ادخلوا المقدسة التي دا مقدس ځمکه ده یو ځکه الله پاک فرمایي وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین ابراهیم علیہ السلام سره دوی خلکو مکر کولو موږ دا خلک چې کوم دی ناکام کړل نو سوی ولوطا الى الارض التي بارکنا فيها للعالمین ابراهیم علیہ السلام او لوط علیہ السلام د عراق نه لاړل شام ته الله فرمایي بارکنا فيها من په دې ځمکه کې برکت اچولې ابن جریر سے فرمایي دا شام ځمکه ده د شام ځمکه ډیره برکتي ځمکه ده د شام ځمکه کې څومره واقعات چې دي 99% واقعات د شام ځمکه کې شوي دي د عیسی علیه السلام ولادت د زکریا علیه السلام خطبه د موسی علیه السلام یعقوب علیه السلام دا څومره واقعات چې شوي دي دا ټول په دې شام ځمکه کې شوي دا برکتي ځمکه ده بل ځکه الله پاک فرمایي ولسلیمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا من سلیمان علیه السلام ته تیز هوا مسخر کا هوا د سلیمان علیه السلام تابع کړله هغه ځمکې ته چې هغې کې موږ برکت اچولې ابن جریر صاحب فرمایي برکتي ځمکه دا شام ده ولې سلیمان علیه السلام به چې کوم ځای تلو واپس به شام ته راغلو دا خو ډېره برکتي ځمکه ده دا د بې غیرتو خلکو په لاس کې نه وي پکار دې خوره کې غیرت دی په دې خوره کې پیغمبران دي په دې خوره کې د صحابو وینې پرتې دي په دې خوره کې د پیغمبرانو وینې پرتې دي او بیا نبی علیہ السلام فرمای ابو ذر سے وای ما د رسول الله مبارک نه تاسو کو چې اول د الله کور کم یو جوړ شوی دی وای اول د الله کور چې کم دی دا مسجد حرام او بیت الله شریف وای دویم کم یو جوړ شوی دی وای دویم مسجد اقصی جوړ شوی دی وای د دې دوړو ترمنځ فاصله وای دا 40 سال فاصله نبی علیہ السلام فرمای وای تاسو په دریو جنگجو قومونو کې تقسیم شي یو په یمن کې یو په شام کې او یو په مصر کې وای تاسو عبد الله رضی الله عنه فرمایي وای موته چې یا رسول الله من په کم جنگ کم قوم کې تقسیم شو منګه کم جنگجو خلکو سره لاړ شو وای تاسو شام والا سره لاړ شي ولی د شام والا ذمہواری ما ترا کړه شوی دا بل ځکه نبی علیہ السلام فرمایي الله د دین مدد د شام والا خلکو د وجه نه کوي د دین مدد چې کیږي دا د شام والا خلکو د وجه نه کیږي الله دې خلکو ته ډیر عزت ورکړي نبی علیہ السلام معراج د مسجد اقصی نه شوی دی نبی علیہ السلام امام الانبیاء د مسجد اقصی نه ګرځولې شوی دی دا ډیر لوی احادیثو کې ډیر لوی فضیلت راغلی یو حدیث کې داسې راځي چې په مسجد اقصی کې یو موس په 50 زره منځونه باندې ده نو موسی علیہ السلام خپل قوم ته ویل یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي اے قومه داخل شه هغه ځمکې ته چې هغه مقدسه ځمکه ده قوم انکار وکړه اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قائدون قوم کې چې کوم نافرمانه خلکو هغه ورته چې اے موسی موږ شام ته واپس نزو ته او ستا رب دې لاړ شي تاسو جهاد وکئ موږ بدل تناسیو موږ به ګورو چې کلم فتح کا بیا بدرزو نو دوی د مصر نه واپس کېدل نه هلته عمالقه په شام باندې قبضه کړې وه دا ډېر جابر قوم او دوی راوتل نه موسی علیہ السلام په میدان تیه کې 40 کاله تیر کړه دا واقع تاسو ته پته ده ما هلته وفات شو
دا غیر پس بیا دی یهودیانو سردارانو ویلې چې موږ ته کم ټیم کې هغه ټیم یوشع علیه السلام وایي موږ ته چې کوم دی تاسو موږ باندې جهاد فرض کړئ چې موږ جهاد وکړو د شام ځمکه واپس واخلو. نو بیا ورته الله پاک په قرآن کې فرمایي چې ده ورته وویلې څه نه چې تاسو باندې بیا د جهاد حکم راشي بیا وتښتئ. وایي نه موږ به نه تښتو. دا مشهوره واقعه چې طالوت دا کمانډر د مسلمانانو او بیا حمله وشوله او جالوت او سره د هغې څومره ملګري وو الله ټول نیست او نابود که. داود علیه السلام را پیدا شو هغه یو عام سپاهي و هغه ټیم پیغمبر نه و هغه جالوت قتل کو او دا ازادي بیا دوی ته میلاو شو. خدا یاد ساتئ ما تاسو ته ویل دا هغه یهودیانو چې کوم د موسی علیه السلام دین منلو. اوس چې دا کوم یهودیان دي دوی د موسی علیه السلام دین خو پرېښی دی ولې چې هلته د نبي علیه السلام رسالت د دوی نبي علیه السلام مني نه. دا یاد ساتئ الله په قرآن کې فرمایي نبي علیه السلام ته فرمایي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اے پیغمبره تا نه یهودیان عیسایان خوشحالیږي نه تر کومه پورې چې د هغوی دین ته ته لاړ نشي. دا دومره کم اصل قوم دی چې د دې دین ته ته لاړ نشي دا تا نه راضي کېږي نه. دا د الله فیصله ده. بل ځای کې الله پاک فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. اے مؤمنانو یهودیانو عیسایان د خپل دوستان مو جوړوئ. بعضهم اولیاء بعض دا خپلو کې د یو بل دوستان دي. تاسو کې چې چا داسې وکړه اما د هغې سره شمارلی کړي. ان الله لا يهدي القوم الظالمين. الله پاک ظالم قوم ته هدایت دی. بل ذکر الله پاک فرمائی لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا. اے پیغمبره ضرور به ضرور ته به سخت خلک وګورې چې د مسلمانانو سره کم خلک دشمني کوي ابه یهودیان وي او بیا ورپسې وروسته مشرکان بیان کوي. دا د مسلمان دوست نشي کېدلی. یهودي عیسائی مشرک کافر د مسلمان دوست نشي کېدلی. دا د قرآن فیصله ده. نبی علیہ السلام ذکر فرمائی وی اخرج اليهود من جزیرت العرب. دا د نبی علیہ السلام حدیث مبارک دے. دا عرب د جزیرین دا یهودیان اوباسی. نبی تاسو وګورئ د نبی علیہ السلام په زمانه کې دا بے وقوفان د مدینه منورې نه وشړل. دا خیبر ته لاړه. بیا په غزوه خندق کې دوی د مشرکانو سره بیا د مسلمانانو خلاف شرارت کو. بیا د خیبر نه مو شړل. د عمر سے په زمانه کې په 15 هجری کې دا خلک چې کوم دی د شام نم وتښتول. بیت المقدس سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ فتح کو. عیسایان هم پکې وو یهودیان دا ټول ختم کا او الته عمر رضی اللہ تعالی عنہ حکم کو چې مسجد اقصی بیت المقدس پورا وینځي ولې د خلکو ډیره به حرمتي کول لکه څنګه چوز به حرمتي کوي. دا خلک په یورپ کې غیب وو. دا خلک بیا څنګه شام ته راغله. دا خلک ولې اوس قبضه په دې ځای باندې کوي. دا خو د عمر صاحب په زمانه کې ختم شو. بیا چې کله حمله کېدله صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه ختم کړل. دا خلک دوباره څنګه شام ته راغله. دې خلکو اوس ولې بدماشي چالو کړې. دا هم زما استاد لاسه 1878 کې 15,000 یهودیان راغله او په دې فلسطین کې دلته کورونه واغست. 15,000 کسان دا د یورپ نه راغله او دلته په دې فلسطین په دې ځمکه باندې دوی دلته کورونه ځان ته واغسته او دلته اوسېدل. لږ خلک معمولي شان. کله چې اول جنگ عظیم وشو د 1904 نه واخله 1914 پورې اول جنگ عظیم کې مسلمانان مغلوب شو. جرمنی فرانس او روس والا دوی غالب شو. سلطنت عثماني والا او جرمنی هم سره دوی لاندې شو. نو چې کله دوی مضبوط شو یهودیانو نورم کډې چالو کې فلسطین طرف ته راولې. دا جرمنی دا هغې سره شو برطانیې سره شو.
دا فلسطین د شام ځمکه وه چې کله اول جنگ عظیم وشو دا یې بیا بیل کو بیل سټیټ یې کو دا د برطانیې والا سره او برطانیې والا د یهودیانو سره دا معاهده وکړه چې تاسو به موږ له پیسې راکوئ تاسو به زموږ د امداد به کوئ موږ به تاسو له دا ځمکه درکړو دا په 1917 کې دا قرارداد منظور شو بیا یهودیان د دنیا د ملکونو نه راتلل دلته پړه وچو 8% خلک وو د 5 نه 8 ته ورسېده کله چې دویم جنگ عظیم وشو د 1939 نه واله تر 1945 پورې دا دویم جنگ عظیم مدت دی په دې کې کافران چې کوم برطانیې والا فرانس والا دا مغلوب شو او دا کمزوري شو نو دوی چې کوم دی دلته نه وتل چالو کړه د فلسطین نه چې موږ د فلسطین نه وځو دلته چې کوم دی یهودیانو ته 30% یهودیان دلته په فلسطین کې پراته وو او دوی اقوام متحده والا دا فیصله وکړه چې دلته به 56% ځمکه دا یهودیانو ته حواله کیږي او بقیه 44% ځمکه به چې کوم دی دا د مسلمانانو ته عربو ته حواله کیږي دا اوس چې سیکان اوازونه کوي چې موږ دپاره خالستان جوړ کړی شي ټوله کفري نړۍ د دې اواز راخلي چې دا دوی بالکل ټیک وایي دوی دپاره د یو بیل سټیټ جوړ کړی شي ولې چې کافر دی کله چې کافران اواز اوچتوي اقوام متحده کې کانفرنس جوړیږي ټول راجمع کیږي چې دا مسله حل کول دي فلسطین په ځمکه باندې یهودیان جبرن قابض دي نبی علیہ السلام فرمای اخرج اليهود من جزیرة العرب دا عربنا یهودیان اوباسي او دا په قابض دي سوګم سنو دلته دا مسله خراب شوی چې دوی په قابض شو د دویمه صدۍ اخره کې دا جنگونه تر اوسه پورې چالو دي تر اوسه پورې فلسطینیان دا شهادت ورکوي تر اوسه پورې بیت المقدس دا قبضه کړی شوی دی دا ولی چې زمونږ او ستاسو مسلمانانو کې اتفاق نشته د بیت المقدس نه شاوخوا 8 ملکونه د عرب پراته دي نه به زیات دي هغه سهار ماته چا خبره کوله چې دوی په پیدل هم ورشي یهودیان مړه کېږي وایي دومره ډېر عرب پراته دي دا ولې نه کېږي دا یاد ساتئ زمونږ ایماني جذبه نشته زمونږ ایمان کمزوری دی ځکه په موږ باندې کافر بره راځي ابل ورځ مې یو ویډیو کتله یو عالمو مولانا رمضان نامه وه هغه په غزا کې یو ویډیو کوي چې اے مسلمانانو زمونږ په حال باندې تاسو دعاګانې وکئ موږ باندې اوبه بندې کړې دي اے مسلمانانو زمونږ لارې بندې دي اے مسلمانانو زمونږ بجلی بنده ده اے مسلمانانو موږ ته سهولیات طبي سهولیات نه ملاویږي دوی ته څه پته ده چې مسلمانان څومره خلک دي مسلمانانو کې غیرت ختم شوی دی مسلمانان خپل ایمانی جذبه ختمه شوې ده تاسو په خدای یقین وکئ امریکا بیان کوي وایي زه خپل بهري جاسونه ورلېږم کوم مسلمان ملک دا ویلي دي چې زه ورلېږم دا ولې چې مسلمانانو ایمانی جذبه چې تر کومه پورې وه مسلمان غالب و د مسلمانانو ایمانی جذبه ختمه شوه مسلمان په ځمکې سره ځمکه کېږي د عالم وایي چې زمونږ دپاره د مسلمانان اواز اوچت کړي زه دا خبره کوم چې مسلمان کې غیرت نشته من خو دومره کولی شو که نه نبی علیہ الصلاة والسلام فرمایي د جمعې په ورځ کې وفیه ساعة په دې کې داسې یو ټایم د جمعې په ورځ کې لا یوافقها رجل مؤمن چې یو مسلمان سړی دعا وکړي الله یې قبلوي عبدالله ابن سلام سے فرمایي د مازدیګر نه واله تر غروب افتابه پورې ټایم دی په دې کې خو دعاګانې کولی شو داسې خو کولی شو چې د مازدیګر لمونځ نه پس نن د جمعې ورځ ده غروب افتابه پورې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي مسلمان سړی چې کومه دعا کوي الله به قبلوي داسې خو کولی شو چې مسلمانان دعاګانې وکړي چې یا الله دا څومره یهودیان دي دا د الله پاک تباه و برباد کړي څنګه چې یهودیانو سر راوچت کړی
عمر صاحب راغله سره ټیکټ کړو څنګه چې يهودانو سر اوچت کړو صلاح الدین ایوبی راغله سره ټیکټ کړو الله پاک دې امدغه رنګ صلاح الدین ایوبی دې لپاره پیدا کړي دا بکیږي خو زمنګ صرف دومره ده چې زمنګ دنه اعمال هم ختم دي کنه دنه اعمال چې موتا د خپل اعمال الله ته وړاندې کو چې الله زما د اعمال د وجنه د دې مسلمانانو تبرأت ورکي دا مسلمانانو تخلاصي ورکي د دوی ملک دوی ته ورکي تاسو په خدای یقین وکئ دومره ماشومان واړه او پلاران ورته جاړي قسم مې د الله په ذات باندې چې پرون ما دی ویډیو ته جړلې ده دعا خو کولای شو کنه دومره خو کو چې یا الله په دې جنگ کې مسلمانانو ته کامیابی ورکي اعمال خو کولای شو کنه موتا خو قسم په الله چې صرف فیسبوک ګورو او سره بیا اورو او د څه کو بس یا اسی بس خلق وزو دا نو چې یا الله د اسرائیل تباہ برباد دې لپاره ځان متوجي کو نن د جمعې ورځ ده او د مازیګر موږ د پس هر یو سړی تر غروب افتاب پورې دعاګانې وکړو او یو دعا اعمال درته خیمه دا وایي حسبنا الله ونعم الوکیل 700 پیری روزانه علماء په دې وخت کې ویل شي دا ویل پکار دي حسبنا الله ونعم الوکیل حسبنا الله ونعم الوکیل او یو بل دعا ده اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم یا الله موږ ته د دې خلکو د شر نه حفاظت نصیب کړي او دا خلک ټول خپل کې وجنګي نو دې لپاره کوشش وکړو دا الله نه وغواړو مسلمانان ډیر بدترین حالات کې دي او دا تقریبا یو ورځ دوه نورم ډیر زیات اهم ورځې دي ولې چې په دې کې ټوله کفري نړۍ باقاعده اعلان چې کوم دی دا ویلي دي چې موږ به دوی سره امداد کوو او دا جنگ د اسرائیل نه دی دا جنگ د ټولې کفري نړۍ دی نو چې کفر یو ځای کېږي مسلمان هم یو ځای کېدی شي د مسلمان دعا د الله دپاره کافي ده مسلمان ډیر مظلومه دی کافران په ظالمان شوي دي دعا وکړئ د الله پاک نه چې الله پاک د ټوله کفري نړۍ خپلو کې وجنګوي د دوی توپې د الله یو بل ته واړئ او مسلمان دې اخلاص کړي واخر دعوانا ان الحمدلله